په شانته ژوند نور با جوړ تېر کړه صرف د انسانیت ژوند دی لږ ډېره هغه هم که بجلي ده نو 19 ګنټې پکې روښنې دی که سکول دی نو په دې انات کلي کې سکول دی ورشئ 1400 دی که 1400 ماشومان پکې سبق وایي 1400 انسانان خو پرېږده څوک ځناور هم په یو ځای کې نه تړي جیلیان هم په یو ځای کې نه تړي نو موږ دا جدوجهد کوو چې ټول پاکستان ته کوم حق حاصل دی نو چې دا موږ ته حاصل شي او په هغه حقوقو کې زموږ یوه ناره د صوبایي الیکشن وه چې موږ په پښتونخوا کې مرچ کوي موږ ته صوبایي سیټونه راکوي چې موږ نمایندګان هم صوبې ته لاړ شي هلته په هاوس کې کینی هلته په سټنډینګ کمیټیانو کې کینی او د دې صوبې په مسایلو کې چې زموږ کوم حق کېږي چې هغه زموږ بچو له راوړي چې زموږ د ولس زموږ د ملک زموږ د علاقې تقدیر هم الله پاک بدل کړي او دا ترقي زموږ په علاقه کې هم راشي څنګه چې په دې داون ډسټرکټ کې راغلې ده هغه ورځ راغله خو موږ ته څه پته وه چې زموږ دا ارمان به پوره کېږي دا حقوق په موږ تحصیلېږي نو د بدقسمتۍ نه به په دې ملک کې پی ټي آی حکومت وي د بدقسمتۍ نه به په دې ملک کې د عمران خان حکومت وي چې د هغه پهچان د عمران خان شهرت په کرکټ کې دی په حکومت کې نه دی زما ورونو کله چې د الیکشن مقرره نو زموږ د باجوړ په عوامو کې زموږ د باجوړ په نوجوانانو کې زموږ د باجوړ په تعلیم یافته طبقه کې زموږ د باجوړ په یوث کې د دې لپاره ډېر جوش خپور شو خلک ډېر په جذبه سره میدان ته راووتل هر سړي سینه وټپوله چې زه د دې خپلې خاورې زه د دې خپل ولس زه د دې خپل قام کوم چې په نورو قامونو کې ډېر وروسته پاتې دی د ترقۍ په میدان کې د امن په میدان کې د خوشحالۍ په میدان کې د دې خدمت لپاره زه تیار یم کله چې موږ د دې نوجوانانو د جذبه ولیدله د دې نوجوانانو د جذبې نه چې دوی د خپلو پارټو ته د ټکټونو لپاره نه څومره په جذبې سره درخواستونه ورکړل موږ یې دونه متاثره کړو چې موږ دا سوچ وکړو چې د ستان مې نه لګېږي موږ الیکشن یې کوو د ستان مې نه هر الیکشن کې موږ حصه اخیستې ده دا زموږ د پلار نیکه میراث نه دی دا جمهوریت نه دی دا سیاست نه دی چې ټول عمر به موږ الیکشن کوو خلک به راته زنده‌باد مرده‌باد وایي اوس پکار دا ده چې موږ دې نوجوانانو ته دې تعلیم یافته هلکانو ته دې نورو ملګرو ته موږ ښه ورکړو چې دا منتخب شي دې اسمبلۍ ته لاړ شي دې هم د دې قام خدمت وکړي دې هم د دې خاورې خدمت وکړي دې هم د دې ولس خدمت وکړي په موږ خو د دې قام دومره احسان دی چې که زه 80 زره پیدا شم او 80 زره په دې قام باندې د خپل سر قربان کړم بیا به هم د دې قام بیا به هم د دې ولس بیا به هم د دې خاورې احسانات زه پوره نه کړم ځکه چې زه هغه ځای ته رسولی یم چې نن ماته د امنیتوب ضرورت نشته نن ماته د سینیټرۍ ضرورت نشته نن ماته د ایم پی ای ضرورت نشته نن په دنیا کې د دې منتخب نمایندګانو د دې سینیټرانو سره موږ اوږه په اوږه په یوه کرسۍ کېنی او موږ د درانه تللی کېږو خو زموږ خواهش دا و چې داسې یوازې زموږ حق نه دی پکار دا ده چې اوس بل د غریب بچی اوس بل باجوړی چې په چا کې صلاحیت دی موږ دغه ځای ته ورسوو چې سبا غته د امنیتوب ضرورت نه وي سبا غته د سینیټرۍ ضرورت نه وي سبا غته د ایم پی ای ضرورت نه وي چې هغه بغیر د سنټ نه هغه بغیر د صوبایي اسمبلۍ نه هغه بغیر د قومي اسمبلۍ نه د دې خپلې خاورې د دې خپل ولس او د دې خپلې علاقې خدمت کولی شي نو موږ ورته کاغذونه داخل نه کړو
په ساده به دلته ناست دي ویل چې ما کاغذونه راغستي دي نو که ته یې نه کوې چې بیا یې زه وکړم ما دا د منکور پټی دی زما او ستا د پلار جاګیر دی چې زه یې نه کوم نو بیا به یې ته کوې چې زه یې نه کوم نو ته به یې څنګه کوې دا خلک زموږ مزدوران دي دا زما او ستا د پلار نیکه نوکران دي چې زه به یې نه کوم نو بیا به تا د منډې تړلی وایي بیا به ته یې پیه کېږي ما چې نه به یې زه کوم نو به یې ته کوې دا به د پاکستان پیپلز پارټۍ هغه ورکران کوي په چا چې د پاکستان د پیپلز پارټۍ د ورکرانو اعتمادي هغه خلک به الیکشن کوي نه به یې ته کوې او نه به یې زه کوم خو زما ورو د بدقسمتۍ نه په دنیا کې دا چا خپل کاري حکومت کول دا د دغه خلکو کار نه دی زمونږ د مردورو زمونږ د نوجوانانو هغه جذبې تباه او برباد کړه هغه جذبې ختمه کړله خلکو کاغذونه داخل کړه نو ویل موږ بیل راوړی دی او شپږ میاشتې الیکشن لیر شو بیا د خوارانو جذبې مړې شولې چې بیا خلک راپاڅېدل نو بیا چې کله په خلکو کې جذبه راغله نو وایي چې په دویم تاریخ باندې کېږي په شلم تاریخ باندې به کېږي او د پښتو هغه مصره ده وایي ستا په واده مې اعتبار نشته ځکه هېڅ خوند د انتظار نشته دا بېایمانه بېغیرته بېلوزه خلک دی د دوی په وادو د خلکو اعتبار نشته ځکه خو نن د الیکشن دا حالات کوي چې دا تاسو وینئ زما وروڼو لیکن به هر حال الیکشن به کېږي په خپل ټیم به کېږي او ضرور به کېږي انشاءالله تعالی د دې مخې ته چې څوک دا سازشونه کوي چې دا الیکشن ناکام کړي د دې مخې ته پرون پاکستان پیپلز پارټي لکه د دیوار ولاړه وه نن هم انشاءالله تعالی پاکستان پیپلز پارټي لکه د دیوار ولاړه ده قانوني لار د دسه نشته او په سنټ کې اکثریت زموږ دی او چېرته چې پاکستان پیپلز پارټي نو هلته ظلم نشي کېدی راشئ دلته وګورئ په صوبایي اسمبلۍ کې څه 15 ممبران دي زموږ یو ښځه ده او یو سړی دی یو نګهت اورکزی ده یو د فیصل لاهور څه نوم دی احمد کونډي ورشه سر یې دله غونډې پیټیایي په حکومت وګرځوه که نه قرآن ورته ورکړه د دې پیرویانو دپاره الله پاک پاکستان پیپلز پارټي دا کوم چې کټپوتلي دي دا کوم چې په اشارو جوړېږي دا کوم چې راوستل کېږي دا کوم چې سلیکټډ دي د دې خلکو دپاره نه بوټو صاحب پرون هم ژوندی و نن هم ژوندی دی او سبا به هم ژوندی دی انشاءالله تعالی زما وروڼو چې څومره الیکشنې شوي دي ما په الیکشنو کې حصه اخیستې ده په ټول باجوړ کې په ما باندې یو سړی دا نشي ثابتولی چې چټان زما حجرې ته راغلی زما کلي ته راغلی زما جومات ته راغلی زما بازار ته راغلی دی او زما نه چټان دا مطالبه کړې ده چې ما له ووټ راکوي که یي نو تاسو د په خدای تعالی قسم وي مخامخ تاسو ناست یې او مخامخ زه ناست یم یو سړی دې پاڅېږي په دې غونډ پنډال کې د دې زرګونو په جلسه کې دې یو سړی پاڅي او ولې وایي چې چټانه ما ته دې په پلان کې وخت ویلي چې ما له ووټ راکوي موږ همیشه دپاره وروڼو د خپل قام ته د خپل ولس ته د خپلو خلکو ته د خپلو وروڼو ته د خپلو خویندو ته دا درخواست کړی دی چې د خدای لپاره دا وګورئ د کاغذ ټوکړه نه ده دا یو بیکاره شی نه دی دا د خپلوۍ شی نه دی دا د دوستۍ شی نه دی دا د تعلق شی نه دی دا د مړي غم ښادۍ شی نه دی بعضې وروڼه ډېر احسان په خلکو ورته یې که نه وایي تا ورته نه ویله چې زموږ امیر صاحب به لاري جنازې له راته دا د جنازو شی نه دی وروڼو د دې څه ستا د بچي تقدیر تړلی دی د دې څه زما د بچي تقدیر تړلی دی د دې څه د دې خاورې تقدیر تړلی دی د دې څه د دې ولس تقدیر تړلی دی موږ هر وخت کې دې قام ته او دې ولس ته دا سوال کړی چې د خدای لپاره نه هغه قومونه مخکې نشي تللی دا یاد وساتئ وروڼو دا یو ستر حقیقت دی دا څه ساینس او راکټ نه دی چې کوم قومونه ترقي کوي ستا مستقبل جوړېږي نو ستا د ماضي نه به جوړېږي
چې کله ته د مستقبل لپاره تلې خو ماضي ته دې ونه کتل ته مخ په وړاندې باندې ورونو نشته